ډېر محترم مسلمانانو، نن داسې وظیفه دله در کوم الحمدلله چې زما ډېره خوښه وظیفه ده. یقینا چې ډېره د خوشنصیبۍ خبره ده، ډېره د کمال خبره ده چې د یو انسان یو وظیفه په خپله خوښه وي او الله تعالی په دې وظیفه باندې زما دومره حاجتونه الحمدلله پوره کړي دي چې حاجت په هم زه تاسو ته یم چې زما په الله تعالی کم حاجت پوره کړي. محترمو، دا وظیفه انشاءالله تاسو د خپلې زندګۍ مقصد جوړ کړئ او زندګۍ کې انشاءالله کوئ. هر مشکل چې ستاسو وي، کو غټ وي او کو وړوکی وي، کو د نکاح وي او کو د محبت وي، کو د قرضونو وي او کو د اولاد وي، کو د رشتې وي او کو د ویزو وي محترمو، او کو دغه شان د ډیګریانو وي او کو د امتحاناتو وي، او کو د زندګۍ د برکاتو وي او کو د غمونو د لرې کولو وي. انشاءالله کوم انسان چې دا وظیفه کوي د دنیا ټول غمونه او دردونه به الله تعالی ختم کړي، د دنیا ټول تکالیف الله جل شانه ختم کړي. او محترمو، د کمال خبره دا ده چې دې وظیفه کې الله تعالی کم طاقت دی کنه، نو هغه ظاهره خبره ده. هغه به تاسو په خپله معلومات وشي چې الله پې زما کم حاجت پوره کو، زه پې کم ځای نه کم ځای ته الله تعالی ورسولم. زه یو وړوکی طالب علم، یو ادنا انسان، یو کمزوری د الله تعالی بنده ګناهګار، لیکن الحمدلله الله تعالی پې ماته ډېر سکون راکړی. الله تعالی پې ډېر ماته حقیقي هغه د دنیا د ژوند تېرولو حقیقي مقصد یې ماته ښودلی دې وظیفې. نو راځئ انشاءالله دا وظیفه تاسو ته زه ښیم او تاسو صرف 1100 فیرې کوئ. 1100 فیرې په ګنټو وخت په دې باندې نه لګي. 1100 فیرې چې ته دا وظیفه کوې نو زیات نه زیات 1 ګنټه ټایم پې لګي. 1 ګنټه کې به چې ستا زندګي بدلیږي، ستا حاجات پې پوره کیږي، ستا صحت پې روغیږي، ستا مشکلات پې الله جل شانه اسانوي، تا ته د دنیا د غمونو او د دردونو نه الله تعالی د خلاصي صافي ټیکټ درکوي. محترمو، نو بیا ولې 1 ګنټه څه، زه به 20 ګنټې خو دا محنت وکړم چې الله تعالی ماته د عافیت ژوند راکوي. نو دا وظیفه انشاءالله را سره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کوم چې په هر وطنونو کې ژوند کوي، که نوجوانان دي او که هلکان دي او که هر څوک دي، زما مسلمان د کلمې رور دی خور دي، هغې مسلمانانو ته د الله تعالی ډېره خوشحالۍ ورکړي. هغه نوجوانانې زما خویندې چې په کور باندې دي او بې نکاح دي، الله تعالی د هغوی ښکلې نکاحګان نصیب کړي. هغه زما ښکلې رونه ښکلې زندګۍ ورته الله تعالی ورکړي. مالک الله زما د دغه رونو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله زما د رونو کارونه نه کارونه ورته ورکړي. الله زما د رونو هغه نکاحګان نه محبتونه نه الله هغه ورته ورکړي. الله او مالک الله زما د رونو او د خویندو زندګي د خپل دین باندې منور کړي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې موږ منور کړي. محترمو، نن زموږ ډېره بهترینه وظیفه ده او چا چې هم دا وظیفه کړې الله تعالی د هغه غم او هم او درد ختم کړی دی. او دا الله جل شانه په خپل قرآن کې فرمایي. قرآن کې الله تعالی دې تذکره فرمایلی ده، یا ایها الذین آمنو، یعنی الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله تعالی په خپل قرآن مجید کې فرمایي چې زه او زما فرشتې، الله په خپله فرمایي زه او زما فرشتې من په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږو. او ای مؤمنانو مسلمانانو، تاسو هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږئ. نو محترمو، نن چې کومه زما وظیفه ده کنه، زما فیورټ وظیفه ده، زما ډېره خوښه وظیفه ده، هغه محترمو یو آسان درود شریف دی. آسان درود شریف دی، ګران پکې هیڅ هم نشته دی. نو کوم انسان چې دا درود شریف وایي که نه، او کوم مقصد د فاره کوي، هغه مقصد به الله تعالی پوره کوي. اوس تاسو چې ما لومبي سره کې کومه خبره عرض کړه محترمو چې الله تعالی به زما حاجت پوره کړی دی، نو کوم حاجت دی؟ ګوره زما مختصر وظیفه ده د مدرسې او د جومات چې په هغه کې الحمدلله د کور ګزاره ډېره ښکلې کېږي. خو لیکن چې 2-2.5-3 لکه روپۍ ته لګې او سعودي عرب ته ځې او عمره کې او بیا 1.5 میاشت په سعودي عرب کې تېری، نو محترم دې دپاره کم از کم 4-5 لکه روپۍ پکار وي. او الحمدلله الله جل شانه د دې درود شریف په برکت باندې ما باندې عمره کړې ده. دا حقیقت حال له محترمو، او په دې باندې انشاءالله تاسو به الله تعالی خامخا بوزي په لږو ورځو کې. بل محترم مسلمانانو،
که یو کس وایي چې ماته د الله جل شانه خپل محبوب علیه الصلاة والسلام په خوب کې راوښیي نو د ماسخوتن مونځ نه پس دا درود شریف وایي او ورسره د صلات تسبیح مونځ کوي. که صلات تسبیح مونځ چاته نه ورځي انشاءالله د هغې به زه بېله یو ویډیو اپلوډ کوم انشاءالله هغه به هم تاسو ته ښیم. صحیح ده. خو به هر حال ټایم د له ډېر نه خراب محترمو نن زموږ سره ټایم ډېر قیمتي وخت دی. دوه څیزونه ډېر قیمتي دي، یو فراغت او یو محترمو هغه وخت. فراغت دا دی چې ګوره وي د مشغولتیا نه مخکې دا فراغت د ځان لپاره غنیمت وګڼه. صحیح شو که نه؟ او د مصروف کېدو نه مخکې د ځان لپاره دا بل څیز چې دی د غنیمت وګڼه. لهذا ګوره هغه درود شریف دی محترم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم. په سکرین به تاسو ته انشاءالله ښکاري ها، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. آسان درود شریف دی، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. دا به تاسو 1100 پیرې وایي ها، هر وخت چې کوئ، هر ټایم چې کوئ، خو کوشش وکئ چې پابندۍ سره یې کوئ، ناغه پکې مه کوئ چې نن دې وکړو سبا دې ونه کړه، نن دې وکړو سبا دې بیا پرېښودو. هر وخت کې هر ټایم کې انشاءالله کولی شئ د خپل زندګۍ مقصد جوړ کړئ، پرېږدئ مه په زندګۍ کې دا درود چرته هم مه پرېږده. د دې د برکته به الله تعالی 3 فایدې نورې درکړي. یو دا چې په جنت کې ستا کم مقام دی، په جنت کې ستا کم کور دی، د مرګ نه مخکې به هغه کور الله تعالی ته په خوب کې ښیي او دا حقیقت دی. دویم دا محترم مسلمانانو، کوم انسان چې درود شریف وایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د قیامت په ورځ عمره نږدې وي. نو څوک چې د الله د رسول سره په څنګ کې ولاړ وي او په غاړه کې ورسره ولاړ وي محترمو، نو د قیامت دومره هیبتناک او سخته ورځ ده، په دغه ورځ پرته هیڅ دغه ټینشن او دغه خفګان نه وي او هر سړی به چغې وي او دی به د رسول الله مبارک خواته ولاړ وي. نو ولې موږ په غفلت کې، قسم په الله نه موږ په غفلت کې ودی. نن مسلمانان صرف په دنیا په خواهشاتو کې، د دنیا په خوراکونو کې، د دنیا په چکر او مزو کې دي. موږ د خپل آخرت ير دی، خپل قبر ير دی، خپل الله رانه دی، خپل رسول رانه دی، د خپل ژوندۍ مقصد رانه دی. ځکه الله څه شي د پاره پیدا کړم، د هر یو شی یو مقصد ته چې د موبایل باندې اوس د وخت دی نیولې او د ما دا ویډیو اوري، نو محترم استاد د موبایل مقصد څه دی؟ د موبایل تاسو د پاره غس یا خو په دې باندې ته خپل ټلویزیون کې سبق پکې دی، یا به ته باندې په دې کې گیمونه وغیرہ کې، یا پکې نور سيزونه ګوري. ګوره نو د موبایل یا په دې ټول نه غټ مقصد د موبایل د ټلیفون دی چې ته په د کور سره خبرې وکړې، د بچو سره وکړې، د ښځې سره وکړې، د خاوند سره وکړې، دا د موبایل مقصد شو. صحیح شو؟ دا جب الله را کړی دی غټ مقصد دا چې موږ به خبرې وکړو د الله تعالی کلام پې او ووایو. نو دغه رنګه زموږ د زندګۍ مقصد موږ الله تعالی ګوره قرآن کې الله وایي تاسو ما عبث نه پیدا کړي، تاسو ما عبث نه پیدا کړي، تاسو د لپاره ما عبادت او معرفت